تاسو دا پیرانو ګورئ په اخبار کې به فوټو چې دوی د دې ګیرو سره څه نخرې کړي، هغه پټکو سره څه نخرې کړي، په سرې لوپټې چې راچولي، په اوړي کې به ګرمه جوبا چولي چې بیا پیر نه ښکارم چې جوبه مې نه اچولي. تاسو ګورئ هر ورځ په اخبار کې راځي پلاني ځای عرس مبارک، عرس مبارک او چې عرس مبارک او چې عرس مبارک. لبغړي ګرځي صاحب عرس مبارک دی چنده واچ. هغه ورځ یو څو غونډګان راټولو ډولکیوال ورسره څه چل دی ورکه د بابا ورس ته چنده سپې د دوی چرس مرسوشي او صاحب سپې ډمان ممان راوړي د بابا په قبر ګټ کې دا ورسي او کدا کار څوک نه کی دا نوري نقشبندیان حضرات ما غوندي مولیان راولي مدخانان دیناستی او هغه خلق ته وی چې د شپهان دامندام برود ټول شپه خدای ته په سجده اعلان کې ټول شپه پوسکای چي خدا کا منظم سار نه کوي او صاحب ما غوندي مدخانان راولي او بس لاس ماس ولا ګرم کې هغه غوس جوړ کی تاسو غوندي د خدای ساده ناستی او چې کده هم دغه ده واله کده سره دي څه کده سره څه ستا شکرانو ته به لاس نیوي تا نه به شکرانه اغسته او پاغي به وخت تیروله کده د دوا کې اثر ونه ستا شکرانو ته به محتاج کړي نه وي د ځان له دوا وکي هر سره دعا ځان له ولې پخپل نه کوي. قران ویلي دی خدای مرکه چې ورک شي. ساره او بزرگ ما تراغه دیر شو پای رويسته وی چې دعا له در تراغلی دا در کوم چې دوا راته وکي مال نوړو خود میرا ټوب کو چې ته وایلم دیر شو پای ډیر شه د سکار به می پیوش ورکه می خیالو کو چې د عمرې او 10 بده خراب شي. زه اول دې کې یمانه خسړې زنه میا زنه نه د ګردی غوس نو سیما نه د بابر شیر نیکن وسیما نه د شیخ میالی صاحب نو سیما زه خو یو خوار سپیره غریبه پریده د خدای ګناګار مختورنه ما نو په دیر شو پای زه کدل دوا وکم دا خو منافقت ته پیسې بتواله مو زما دوا یقیني د پاک کې نه لګي ما ته ځان معلوم دی دا د دې قوم حال دی. عام طور د خلق عادت دا دی چې خوب وګوري نو د جمعات امام تورشي استاد دا سے خوب ملي دلې چې داس چل دی داس چل دی او ورته د ځانه سار څو پړته ولي حالانکه خوب دا یو مستقل بل دنیا دا بل عالم. علامہ ابن سیرین دا په تعبیر الرؤیا کې ډېر لوی امام او د بیا ډېر تصنیفات دي په تعبیر الرؤیا کې. عزیزانو خوب په ظاهر یو شانی په ظاهر یو شانی او تعبیر بل سے لن وې گئی خنا زبیدہ د بادشاہ خزوا هغه خوب ولید چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. دا د زبیدہ خوب ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. امام وقت ترالا او تعبیر ته تاسو چې زه خو ډیره خفایم او ما دا خوب لیدلې چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. اوس خوب څنګه دی؟ هغه ورته وی چې ستاد لا سبا الله داسې کار وکي چې تر قیامت پورې به ټوله دنیا دا غنه फायदा اخلي. نو د شام نه دغه نهر راوسته دی چې کوم په مکه معظمه کې بدلې دی او چاته نهر زبیدہ وایي او تر قیامت پورې به دغه نهري او د مکی دا لکها او کروڑها مسلمانان هر کال دغه نهر نه फायदा اخلي. نو عزیزانو خوب چې دی دا یو ځان له مستقل بل علم دی په دې هر څوک چې ایسو کم ته نه پوي دا ډېر ګران کار. اوس خو ما در تارزو کو چار چاله سړی ورشي چې خوب ملي دلې ده بس اورته څنګه بنګول ډېر خلک مال راشي دا سه خوب ملي دلې ده کاکا زنه پوي وای دي مولا چې ما مولا بچ مولا نه مې په خوبونو پوي ایو مولا له چا د فارسی خط راوړو چې دا لک پړاو کا هغه چې کتلی وي چې دا خو زه په نه پوهېږم ویل پټکې دې دومره غټ په سر کړی دی د فارسی خط نشي پړاولی هغه پټکې واغستو دا سړي په سر کې خو کله خط دا پټکې پړاوي خو ته په بسم الله کا
भाई पटकी गुनाह نه ده، زه پې نه پوهېږم. نو خبره دا ده چې معامله د غټ پټکی نه ده، دا ځان له علم دی او ځان له معامله ده. بیا معبرینو ورته وی چې علامه ابن سیرین متعلق ما تاسو ته دا لوی امام په تعبیر او رؤیا کې، او بیا تعبیر و رویا کے بلو امام چو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. خیر اگر بلا قصہ دا اس فرعون تا دا وقت خلق ہوئی چی صاحب ستا دے خوب تعبیر دا دے چی ستا پا دے بادشاہی کی بھئی او الگ پیدا کی گی او اغد اللہ سبا تتبا کی گی او اغد اللہ سبا تغرقی. فرعون ہوئی کہ دا آسان کار دے الگ بسنگا پیداشی مانا زه خدای چیم نو زه چې خدای منو الگ بسنگا مانا پیداشی. خزی جدا کړي او سړی جدا کړي.